راځي د بینک د اپلیکیشن چې دا به د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ نو په دې اپلیکیشن باندې کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کوئ نو دا به ستاسو سره داسې لږ لوډینګ کوي کولاویږي به دا به ستاسو سره داسې کولی شي. تاسو به اوپن اکاؤنٹ په دې باندې کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کوئ بیا په دې نیکسټ باندې کلیک کړئ. دلته به تاسو د خپل موبایل نمبر ولیکئ او بیا په دې لاندې کې تاسو د خپل اقامې نمبر ولیکئ. بیا د خپل موبایل نمبر بیا د اقامې نمبر بیا په دې نیکسټ باندې کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کوئ دلته به تاسو ځان سره دا ټیک کړئ بره دا نشان تاسو ته ښکارېږي په دې باندې به کلیک کړئ. دا به په دې نیکسټ باندې کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کوئ نو دې نه بعد به ستاسو موبایل ته کوډ راځي. هغه کوډ به تاسو په دې کې دلته ولیکئ. دا کوډ چې تاسو ولیکئ نو د دې نه بعد به تاسو سره یو بل پیج کولی شي. دلته پرسنل ډیټیل تاسو په دې لمبي باندې کلیک کړئ. دلته به تاسو دا دویم نمبر سلیکټ کړئ او بیا په دې لاندې کلیک کړئ او دلته به تاسو دا فعل نمبر سلیکټ کړئ. په دې لاندې کې به تاسو په دې باندې کلیک کړئ او دلته چې تاسو د کوم ملک یې نو هغه نوم به دلته ولیکئ. د پاکستان یې پاکستان به ولیکئ او د هغې نه لاندې دا لاندې کې یو چې دی په دې کې به تاسو چې د پاکستان کې د کوم ځای یې نو هغه به دلته ولیکئ او دلته لاندې به تاسو بیا هم چې پاکستان کې د کوم ځای یې نو هغه ځای به تاسو دلته ولیکئ او دلته به تاسو دا د پاکستان نمبر غواړي د موبایل نمبر نو تاسو به په دې باندې کلیک کړئ. دلته به تاسو ولیکئ پاکستان او په دې کې به تاسو د خپل پاکستان نمبر دلته ولیکئ. د پاکستان د موبایل نمبر به تاسو دلته ولیکئ او د هغې نه بعد به ستاسو ته کته د دوه اپشنې درکړي دي یس او نو نو دا به دواړه د ځان سره نو کوئ. دا لاندې هم نو کوئ بیا به دا کنفرم تاسو ته کولی شي. په دې باندې به کلیک کوئ. په دې چې تاسو کلیک کوئ دلته به ستاسو نه د نفاذ ویریفیکیشن غواړي هغه به تاسو وکړئ. د هغې نه بعد به ستاسو سره دا یو بل پیج کولی شي. دلته به اوس تاسو نه نیشنل ایډرس غواړي نو تاسو به په دې لمبي اپشن باندې کلیک کړئ. دا به تاسو په سرچ کې چې په سعودي عرب کې په کوم ځای کې نو هغه ښار به ولیکئ. ستاسو سره به راوالي په دې به کلیک کړئ او په دې لاندې کې به تاسو بیا چې په دې په کوم ښار کې یې نو د هغې ځای نوم به ولیکئ. دلته به سټیټ نمبر ولیکئ او په دې لاندې کې به تاسو زپ کوډ ولیکئ چې په کوم ښار کې تاسو یې د هغې ښار کوډ به ولیکئ. دلته به تاسو د بلډینګ نمبر ولیکئ. ستاسو د بلډینګ څه نمبر یې هغه به په دې کې ولیکئ او په دې لاندې کې به که ستاسو سره دا نمبر نه وي نو تاسو به هم د دغه بلډینګ نمبر ولیکئ. په دې دوو کې نو هم چلیږي څه مسله نه کوي. صحیح ده. او د هغې نه بعد به بیا ستاسو سره دا کته نیکسټ اپشن چې دی دا کولی شي. تاسو بیا په دې نیکسټ اپشن باندې کلیک کړئ. په دې نیکسټ اپشن باندې بیا تاسو کلیک کړئ. دلته تاسو ته دوه اپشنې درکړل دي. که تاسو واده کړی یې که تاسو سنګل یې په دې سنګل باندې به کلیک کړئ بیا په نیکسټ باندې کلیک کړئ. دلته به ستاسو یو بل پیج کولی شي. دلته چې ستاسو دلته به تاسو په دې لمبي اپشن باندې کلیک کړئ او دلته به تاسو پاکستان ولیکئ او بیا به چې تاسو په پاکستان کې د کوم ځای یې نو هغه به ولیکئ او بیا به په دې نیکسټ اپشن باندې کلیک کړئ. دلته به بیا ستاسو سره یو بل پیج کولی شي نو بیا به تاسو په دې لمبي اپشن باندې کلیک کړئ. دلته به تاسو د ټول نه د آخري نمبر چې دی په دې باندې به کلیک کړئ. دا به تاسو سلیکټ کړئ. بیا به تاسو په دې لاندې بل اپشن کلیک کړئ. دلته به تاسو په سیلري باندې کلیک کړئ. ټول لړمبی نمبر چې دی په دې به کلیک کړئ. دلته به بیا تاسو پیسې ولیکئ چې څو تنخوا ده 2000 ولیکئ 2000. د هغې نه بعد به تاسو کته په دې نو باندې کلیک کړئ. دلته کته به تاسو ته نور دوه اپشنې درکړي. تاسو په دې باندې کلیک کړئ او دلته تاسو د 2000 نه د 10000 پورې د 10000 نه 20000 پورې تاسو په خپل حساب سره دلته وکړئ او بیا په دې لاندې کې تاسو د خپل حساب سره دلته په دې باندې کلیک کړئ او بیا په دې کنفرم باندې کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کړئ دلته به ستاسو نه نوم غواړي نو تاسو د خپل دوست نوم د هر چا نوم دلته لیکلی شئ. دلته چې تاسو د چا نوم ولیکئ نو هغه به سلیکټ کړئ. چې د چا نوم تاسو لیکلی نو دلته به تاسو هغه سلیکټ کړئ. که تاسو د خپل پلار نوم لیکلی یا په پیملۍ کې د بل چا نوم لیکلی د دوست نوم لیکلی نو هغه به تاسو دلته سلیکټ کړئ. د هغې نه بعد به تاسو کوم فون نمبر چې دی موبایل نمبر
هغه به تاسو په دې کې دلته ولیکئ. دلته به د خپل موبایل نمبر ولیکئ او بیا به دې کنفرم باندې کلیک کړئ او بیا په دې کنفرم باندې کلیک کړئ. ولی چې تاسو کلیک کو نیکسټ باندې بیا تاسو کلیک کړئ. بیا به تاسو په دې نیکسټ باندې کلیک کړئ. دلته به تاسو سره یو بل پیج کولو شي. دلته تاسو د کامل نمبر یوزر نیم تاسو درکړل او تاسو په دې لاندې کې ځانته د خپل خوښي پاسورډ جوړ کړئ او هغه په دې کې ولیکئ او بیا به دغه پاسورډ په دې لاندې کې ولیکئ. دغه پاسورډ به تاسو ځانته په دې لمبي کې ولیکئ او په دې لاندې کې به دې کنفرم باندې کلیک کړئ. لاندې تاسو سره به دا کنفرم کولو شي. په دې باندې به کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کړئ دلته به تاسو ټیک کړئ دا او بیا په دې نیکسټ باندې کلیک کړئ. دلته به تاسو پین ځان جوړ کړئ د خپل خوښي چې څه پین تاسو ورکوئ نو هغه پین به په دې کې دلته ولیکئ ور به کړئ. د هغې نه بعد به تاسو داسې یو بل اپشن کولو شي. تاسو په دې کنفرم باندې کلیک کړئ. دلته چې تاسو په کنفرم کلیک کوو نو دلته به اوس تاسو موبایل ته کال لازم په کوم نمبر چې تاسو اکاؤنٹ جوړوئ هغې ته به کال لازم نو هغه کال به تاسو هلته یس کوئ او چې تاسو ته څه وي د یس لپاره نو هغه به انسا به تاسو هلته ووایئ نو ستاسو اکاؤنٹ به ستاسو سره جوړ شي. تاسو اوس په دې لاندې اپشن باندې کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کوئ دلته به ستاسو د بینک اکاؤنٹ سکسسفل شو. دلته تاسو د بینک اکاؤنٹ مکمل درکو ایبان نمبر اکاؤنٹ نمبر او تاسو یوزر نیم دا ټول تیار شو. نو دلته اوس تاسو اکاؤنٹ تاسو تیار شو. د دې نه بعد تاسو صحیح بینک ته او هلته به کوم کریډټ کارت چې دی نو هغه به تاسو پرنټ کوئ. نو دغه طریقه درته په دې بله ویډیو کې ښیم. اکاؤنٹ د ځان سره فالو کړئ. یوټیوب چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ د نور انفارمیشن ویډیوګانو لپاره.